بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 117 نمبر درس دی. په منصوباتو کې 9 نمبر منصوب به موږ وایو د ما او د لا خبر. د ما او د لا خبر هغه منصوب وي. د ما خبر چې دی هغه منصوب وي، د لا خبر هم منصوب وي. دا ما او لا چې دي دا هم په جمله اسمیه داخلیږي، څنګه چې حروف مشبه ان ان کأن لیت لکن لعل دا به په جمله اسمیه مبتدا او خبر باندې داخلیدل، نو هغه حروف مشبه بالفعل به مبتدا له نصب ورکو او ما او لا چې دی خبر له نصب ورکي. ٹھیک شو جی. نو لکه لا رجل ظریف، رجل ظریف چې دی دا رجل مبتدا دی او ظریف خبر دی. نو ګورئ دا دغه چې دی دا اصل کې دی رجل مبتدا او ظریف خبر. نو چې کله دنه مخکې لا ولګېدو نو دا به ظریفن شي، دا به ظریفن شي، د خبر له نصب ورکوي، دا به ظریفن شي. د دې لا د وجې نه دا ظریفن شو. نو هغه چې کوم مبتدا و دته به مونږ وایو د لا اسم، او چې کوم خبر و هغه ته به مونږ وایو د لا خبر. نو لا د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوله. ښه جي. نو ګورئ اوس به رجل ظریف، سړی خوش طبیعته دی، خوش مزاجه دی، ذهین دی، چالاک دی. لا رجل ظریفن، سړی خوش طبیعته نه دی، سړی خوش طبیعته نه دی. نو ګوره جی ما او لا، ما او لا د لیسه مشابه حروف دي. دا ما او لا چې دی که نه دا د لیسه معنی د نه، او د لا معنی د نه، او د ما معنی د نه. نو چې کوم عمل به لیسه کولو اقه دا ما او لام کوي. لیسه خبر له نصب ورکوي او ما او لام خبر له نصب ورکوي. دا لیسه حروف دا دغه دی افعال ناقصونه دی. نو څنګه چې لیسه د لیسه معنی د نه، نو د ما او لا معنی د نه. ما او لا دواړه د نفي دپاره راځي. د ما معنی د نه او د لا معنی د نه، دواړه د نفي دپاره راځي. مبتدا او خبر باندې داخلیږي، یعنی مبتدا او خبر نه مخکې لګي. مبتدا له رفع ورکوي او خبر له نصب ورکوي. لکه ما زیدن، دا زیدن مبتدا دی، عالم خبر دی. نو چې کله د مبتدا او خبر نه مخکې ما ولګې که نه، نو دا به د خبر له نصب ورکړي. دا خبر دی نو دله نصب ورکو، هغه عالمون چې دی هغه عالمن کو، د ما د وجې نه دا عالمن شو. نو بیا به د ان ته د مبتدا ته به موږ وایو د ما اسم، او د عالمن ته به وایو د ما خبر. نو ما چې دی که نه، ما دا ما د خپل اسم او خبر سره، ما د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه، جمله اسمیه خبریه شوه. ٹھیک شو جی. زید عالم نه دی، زید عالم معنی د زید عالم دی. چې کله ته مخکې ما ولګې ما زید عالمن، نو دا مبتدا خبر چې هغه له نصب ورکو معنی به شي زید عالم نه دی. مخکې صرف زید عالمون، زید عالم دی. اوس چې مخکې ما ولګې نو دا عالمون چې هغه به عالمن کې، ما زید عالمن، زید عالم نه دی. ٹھیک شو جی. او دغه شان لا رجل موجود، دلته ګوره رجل موجود، سړی موجود دی. اوس چې کله لا ته ولګې نو دا موجودون چې دا به موجودن شي. نو ګوره دا رجل مبتدا او موجود خبرو. ٹھیک شو. نو چې کله د خبر نه مخکې د مبتدا نه مخکې د لا ولګو نو مبتدا خو په خپل حالت وي، خو خبر چې دی که نه دا به نصب واړی. ٹھیک شو. نو موږ به بیا د لا چې دی دا دغه دی حرف مشبه بلی سره، او لا چې دی دغه چې دی د رجلون دا د لا اسم دی، د لا اسم. او دا موجودون چې دی دته د لا خبر وی، د لا خبر. نو دا لا چې دی که نه دا د خپل اسم او خبر سره، لا د خپل اسم او خبر سره جمله اسمیه خبریه شوه. ٹھیک شوه. رجل موجود معنی سړی موجود دی. لا رجل موجودن معنی سړی موجود نه دی. نو ګورئ 9 نمبر د منصوباتو کې 9 نمبر منصوبات 12 دي. په دې کې اتم ویلو 9 نمبر دا دی. نو 9 نمبر ما او لا دی. د ما او د لا خبر هغه منصوب وي. ٹھیک شو. نو دا زمونږ د منصوباتو کې 9 نمبر
راتلونکي درس پر اجازه غواړو. هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام.